بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما بعد باب مخارج الحروف. فدي باب کی علامه جزر رحمه الله د حروف د مخارج ذکر فرمایلی دی. مخارج دا جمع د مخرج ده او د حرف د وتلو ځای ته وي. حروف دا جمع د حرف ده او هغه اواز چې په مخصوص ځای باندې ولګي د مرې د ژبې او د شونډو دې ته حرف وي. هغه اواز چې د مرې یا د ژبې یا د شونډو باندې ولګي دغه اواز نه الله رب العزت په قدرت باندې حرف جوړیږي او حروف اصلیه دا 29 دي. اوله زمانه کې د حمزه شکل نو 28 حروف اصلیه، خو بیا خلیل بن احمد فراهیدی رحمه الله د حمزه شکل جوړ کو نو دا 29 حروف دي اوس اصلیه. فرعیه ان شاء الله که بیا وختو هغې باندې به بیا ځان ته خبره کوو. حروف اصلیه د الف نه واله تر یا پورې 29 حروف دي. جزری رحمه الله فرمایي: مخارج الحروف 17، مخارج د حروفو د کم ځایونو نه چې حروف ادا کیږي دا 19 ځایونه دي. علی الذي په هغه قول یختاره چا چې دا قول اختیار کړی دی، من د هغه کسو اختبر چې دا ډیر د علم خاوندو، ډیر علم والو، ډیر خبر لرونکي. عالمان وی چې دینه مراد خلیل بن احمد فراهیدی رحمه الله دی. نور تفصیلی په دې مونږ بحث کړی دی په تفصیلی شرحه کې، دونه خبره کافی ده چې دینه مراد خلیل بن احمد فراهیدی صاحب دی. دینه پس مخارج شروع کوي او لومبنی مخرج د جوف ذکر کړی دی ځکه چې دا جوف منزله د کل سره دی. نو فرمایي فالف الجوف، لومبنی مخرج هغه د الف دی او د هغه مخرج الجوف جوف دی. و اختها او د الف د دوو ملګرو، وهي حروف مد د درېواړو ته حروف مد وي. للهواء تنتهي، دا حروف دا په هوا باندې تمامیږي او د دې اختتام کیږي، چې مونږ ووایو با نو الف په هوا کې ختم شو. بیا ثم د ترتیب د پاره دی دویم مخرج لاقصى الحلق، د اقصى حلق د پاره دی، او همز هاء د دینه حمزه او ها ادا کیږي. د مرې د اخر نه اقصى حلق ورته وي، د دینه حمزه او ها ادا کیږي. ثم لوسطه، بیا دریم مخرج دا د وسط حلق دی. فعين حاء، پس د دینه عین او ها ادا کیږي. نو اقصى حلق د مرې اخر د حمزه او ها، او وسط حلق د مرې مینځ دا د عین او د ها مخرج دی. ادناه او ادنای حلق، د حلق چې ادنای حلق یعنی د حلق چې کوم اولی صدا خلی ته چې کوم نږدې ده، غین خاؤها دا د غین او د خا مخرج دی. دې ځای پورې حروف حلقي ختم شو. حمزه ها، عین ها، غین خا، دې ته حروف حلقي وي ځکه د حلق نه ادا کیږي. ورپسې چې کوم غټ مخرج دی هغه جبه ده او د هغې مخارج شروع کیږي. نو فرمایي والقاف اقصى اللسان، قاف د ادا کیږي د جبې د جړ نه، د جبې د ویښ نه، فوق او د هغې د پورته تالو نه، یعنی د جبې جړ چې دا بره پاسه تالو سره ولګي کوم ځای کې چې هغه وړه ژبه راځوړنده د نرم تالو سره دی نه قاف ادا کیږي. ثم الکاف، بیا دې پسې د کاف مخرج دی. اسفلو او هغه لږ ښکته دی د قاف د مخرج نه. قاف او کاف ته حروف لهاتیه وي ځکه دغه وړه ژبه دغې ته لهات وي او د هغې نه ادا کیږي. والوسط او د ژبې منځ فجیم الشین یا، د دې نه جیم او شین او یا غیر مده د هغې مخرج دی. غیر مده ورسره موږ ځکه وایو چې د مده مخرج په الف الجوف کې تیر شو، نو د جوف مخرج نه یا مده ادا کیږي او د یا نه علاوه چې کوم نورې دوه یا پاتې کیږي. یو ته یا لینه وي چې یا ساکنه وي مخکې ته زبر وي لکه الصیف، او یا متحرکه
چې د یا د پاسه زبر زیر پیش وي لکه یوم هین یوفون دا یا چې دا د ژبې مین نه ادا کېږي دا دوه لینا متحرکه او دې درې ورته حروف شجریه وي شجریه شجر د پاره په اردو کې داسې لفظ نشته خو چې کله موږ د خوله را بنده کو نو خولې په مینځ کې د ژبې ته بالکل د مینځ ته مخامخ یو کولو ځای پاتې کېږي دغه ځای ته شجر وایي والضاد من حافته او ضاد ادا کېږي د ژبې د غاړې نه د ژبې د غاړې ته یعنی د غاښونو چې کوم اخر غاښونه دي نواجذ د هغې نه راواخله تر زواحق پورې 15 غاښونه یعنی د جامې 15 داړې نواجذ یو طواحن 3 او زواحق یو د 15 سره چې کوم د ژبې غاړه لګي چې کومه د اننګو کې پټه ده په خوله کې دغه ځای ته حافې لسان وي او د نه ضاد ادا کېږي اذ ولیا بعضې خلک وایي چې دا یا تثنیه ده یعنی الف د تثنیه دی یعنی دوا یو خي طرف ته ژبه لګي که ګس طرف ته لګي او بعضې علما وایي چې دا الف د اطلاق دی یعنی ولیه چې ولګي د ژبې د غاړه لد راس د جامې غاښونو سره من ای سره ګس طرف ته او یمناها یا خي طرف ته نو دین ادا کېږي ضاد او د ضاد ته حرف حافیه وي واللام ادناها لمنتهاها او لام ادا کېږي د ادنا حافینه د ژبې د غاړه چې ده دا چې د نواجز نه شروع شي دغه ته اقصی حافه وي تر زواحق پورې دا راځي بیا د زواحق نه چې شروع شي دقه ځای ته ادنا حافه وي یعنی دا سر شو ادنا حافه شو او هغه سر چې دی د اقصی حافه شو نو د اقصی حافینه ضاد ادا کېږي او د ادنا حافینه لام ادا کېږي یعنی د زواحق نه چې شروع شي دا ادنا حافه ده لمنتهاها تر د ژبې سره پورې یعنی زواحق انیاب رباعی ثنایا دی غاښونو سره چې ژبې دا ګولایي ولګي دی نه لام ادا کېږي د ښي طرف نه ګس طرف نه څنګه چې لام ضاد ادا کېږي دقه شان لام ادا کېږي نو لمنتهاها تر د ژبې سره پورې ادا کېږي لام او دې ځای باندې اکتفا کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و